کسانو روټۍ خوړه وقدور الراسیات او دیګان به مضبوط قوي دیګان به دومره قوي دیګونه به چې هغه خوراک به چې پکې پخولو نو په دننه دیګو کې به پوړۍ ودرولې وه د خوراک ورچولو دپاره یا به دغه مخه ورته پوړۍ لګولې وه دومره به اوچت پوړۍ به ورته ولګوله او هغه خبره اوښان به یې وروړلو لاندې به یې ور واچوي نو دغه ترتیب په هغه موقع باندې اعملوا آل داود شکرا او دا ځکه چې سلیمان علیه السلام کوم لښکر به و هغه به 75 میله و د انسانانو لښکر چېرته به تلو خلکو ورته راځئ چې ځو 75 میل لښکر به نو د داسې میلیون لښکرونو لپاره دغسې دیګان بیا پکار دی ځکه چې خامخا بیا خو د لږو کار نه دی که نه اعملوا آل داود شکرا لنګر دغه ته یې سم اللنګر ولته خلک ډېرو که نه اعملوا عملو کوي آل داود شکرا آل د داود علیه السلام شکر ادا کوي ځکه چې په شکر باندې نعمتونه زیاتېږي په شکر باندې الله تبارک وتعالی راضي کېږي په شکر باندې الله تبارک وتعالی اضافه کوي په هغه څیزانو کې وقلیل من عبادی الشکور او ډېر لږ زما د بندګانو نه الشکور شکر ویستونکي دي فلما بس هر کله قضینا علیه الموت چې مونږه فیصله وکړه په سلیمان علیه السلام باندې د وفات ما دلهم علی موته الا دابة الارض خبر نکړل دا پیریان په مرګ د سلیمان علیه السلام باندې الا دابة الارض مگر وینې د ځمکې تاکلو من ساعته چې وی خوړله هغه امسا د سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام ته ویلې شول نبی د زمانې و چې د تا د وفات ټیم راغلی سلیمان علیه السلام فرمایي رب ذوالجلاله وفات دې شم څه خبره نشته خو دلته مې د بیت المقدس تعمیر مو شروع کړی دی ډېر په غټه پیمانه باندې او په دغه بیت المقدس په تعمیر کې مې ډېر غټ پیریان او دیویان لګیا کړي دي او په زور مې لګیا کړي دي نو که زه دلته اوس وفات شوم نو دا کار خو به نیمګړی پاتې شي نو یا الله څه ترتیب برابر کړه چې دا کار په منځ کې پاتې نه شي دی تا کور جوړېږي بیت المقدس جوړېږي نو الله پاک ورته وفرمایل چې بالکل د شیشو یو محل برابر کا سلیمان علیه السلام طریقه دا ورونو چې کله کله به 3 ورځې په منځ وي ګوره سره د دومره غټې بادشاهۍ او دومره لوی طاقت 3 ورځې 4 ورځې به دی په عبادت باندې ولیاړو کله په رکوع کې او کله په سجده کې بیخي به د دنیا خوراکونه او ستومانۍ او دا تېرې وي شیشو محل یې ځان ته جوړ کړو د دې دپاره چې دی نه ودرېږي او مخامخ ورته بیت المقدس ښکاري او دا خلک هم ورته ښکاري چې نه کار شروع ده او هغه خلک دی ویني چې نه راته ولیاړ دی راته ګوري مخامخ په منځ ولیاړ ده نو سلیمان علیه السلام سره یوه همسا وه په هغه همسا باندې دی داسې ټیک په دیوال ولیاړ دی ټیک یې وهلی دی هغه همسا باندې او یو کال وشو چې دی وفات شوی دی خو پیریانو ته پته نه وه دا نن سبا چې چېرې پیریانو ته پته لګي او غیب علم دی ورسره وغه داسې فضول دروغ بیا څه چلو شو چې کله بیت المقدس پوره شو نو واینه راغله او دا لرګی د همسایې مطلب چې په خوراک کې په شروع وکړه نو چې لرګی مات شو سلیمان علیه السلام په هغې ډډه و نو سلیمان علیه السلام راوغورځېد هغې نه بعد بیا چې وکتل دوی راغله خلک سلیمان علیه السلام وفات شوی نو دوی بیا وایي چې که مخکې راته پته وای نو ډېره به ښه وای دا خو ډېر وخت نه داسې ویلي اړو نو موږ خو ډېر په تکلیف کې وو ګوره دا تکلیف یې ورته ویلو د جومات کار ته یې تکلیف ویلو ډېر چې سخت عذاب کې وو نو دا ځای کې دا خبره را ثابته شوه چې د انبیاء کرامو بدنونه چې دا نه خاوره کېږي دا ګوره دا خبره ترې معلومه شوه په قرآن پاک دا بیان ځکه چې یو کال پورې یو ډانچه ولیاړی نو ګوره انسان خو نه پاتې کېږي داسې که خوړلې نو امسا یې وخوړه که وینه ولګېده نو امسا یې ماته کړه او امسا یې متاثره کړه خو د سلیمان علیه السلام بدن چې دی داسې د ټولو انبیاو دا شان دی حدیث شریف دی
نبی پاک علیہ السلام صحابو ته فرمای تاسو چې کوم درود شریف یې هغه ماته را رسی. صحابه پوښتنه کوي او صحابي پورته شو او چې کله تاسو وفات شئ نو بیا تاسو خو به چې وفات شئ نو مطلب چې تاسو به خوري شوي یې. نبی پاک علیہ السلام ورته فرمای نه نه ان الله تعالی حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. الله تعالی په ځمکه باندې دا خبره حرامه کړې ده چې خبردار د پیغمبرانو جسم ته نقصان رسوي. فنبي الله حي يرزق. پیغمبر دی الله تعالی چې دا ژوندی وي او دته جنت رزق په قبر کې ملاويږي. دا ایمان جوړېدل پکار دي. نو په دغه طریقې سره دا بیان دلته شوی دی. الا دابۃ الارض تاكل من ساعته، مگر یو وینا د ځمکې چې وی خوړه امسا د سليمان عليه السلام. فلما بس هر کلا خر چر اوغرزید سليمان عليه السلام تبینت الجن خار شو پیرانو ته الله كانوا يعلمون الغیب، کچرته دوی په هدايه په غیب باندې مال بيسو فی العذاب المهین، دوی بټیم نوې تیر کړي په عذاب کې المهین سپکون کې عذاب. نعوذ بالله بیت المقدس جوړېدلو ته سپکون کې عذاب ویلو.